په یونیورسټو کې په کالجونو کې د جینکو یوازې تعلیم کېدی شي څه ګرانه نه ده صرف د هغې دپاره ځان له سټاف ضرورت دی پام په دغه ادارو کې په دغه کالجونو کې لکه بر خپل ادارو کې دن نم داسې کېدی شي چې بالکل دا ډېر اسانه ده که فرض که مونږ خپله لور خپل مور خپله خور اسره کړه ټیک شو نو انشاءالله بیا به دا معاملات چې دي دا به په معاشره کې نه راځي ماشوم د شپې راشي ناوخته په 12 بجې په 11 بجې په 10 بجې راشي خپلې کوټې ته لاړ شي پرېوځي والد صاحب او والده صاحب دا تپوس نه کوي چې ته چېرته تللی وې ګیرې ته ګناه نشته خو د غل ګیره پرېښې وه د غل ګیره پرېښې وه نو غلا یې کړې وه ګیرې ته ګناه نشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو السلام علیکم. علم د عزت شرافت او د دیندارۍ د سعادت یو بهترینه ذریعہ ده خو کله چې دغه علم د عزت شرافت او د دیندارۍ نه وځي او د سړي په عزت باندې د دغه علم د وجې نه داغ ولګي نو دا علم بیا د سړي دپاره وبال جوړ شو بیا زمونږ خاص کر په پښتنه او اسلامي معاشره کې دا ډیره زیاته بده ګڼلی کېږي. قدرمندو کتونکو نن سبا تاسو دغه ټول حالات ولیدل چې د مخلوط تعلیم په ذریعه باندې ډیر زیات مسایل په معاشره کې را پیدا شوي دي او د دغه مسلو په وجه باندې خلک د یو شمیر پریشانۍ سره مخ دي خفه دي په دې خبره باندې چې زمونږ په دې معاشره کې په اسلام کې او بیا د دې پښتنه معاشره کې څنګه دا مسایل مخې ته راځي چون کې تعلیم ډیر زیات ضروری دی او د تعلیم اهمیت ډیر زیات دی خلک په خپلو بچو بچیانو باندې تعلیمونه کوي لګیا دي او کوشش کوي چې زمونږ دا بچي په مخ کې لاړ شي په دې وجه باندې مونږ نن ضروري وګڼله چې په دغه موضوع باندې خبرې وکړو او دا موضوع مخې ته راوړو. زمونږ سره د تنظیم اساتذه صدر بختیار زمین صاحب دا وخت موجود دی د تنظیم اساتذه د پلیټ فارم نه دی د تعلیم په شوبه کې خپل کردار ادا کوي د دې د خواتینو شوبه هم شته دی دیو په مختلفو کالجونو یونیورسټیانو او سکولونو کې کار کوي. صدر صاحب کومې مسلې چې دا څو ورځې په تاسو په سوشل میډیا باندې وینئ چې یاره مسلې روانې دي د مخلوط نظام تعلیم په صورت کې او ډیر زیات خلک پریشانه شوي دي لکه څو ورځې مخکې دغه واقعه راله لګیا یې د مخکې نه په کالجونو کې هم تاسو ګورئ په سکولونو کې او تاسو ته د ټول حالت پته ده نو تاسو څه ګڼئ چې زمونږ په نصاب کې مسلې دي د هغې د وجې نه دا مخلوط نظام تعلیم چې دی نو دا صحیح نه دی که نه په دې ادارو کې داسې څه مسایل شته دی چې د هغې د وجې نه موږ ته دغه مسلې جوړې دي. ډېره مننه. اصل کې داسې ده جانشیر بھائی چې تنظیم اساتذه د ډېر وخت نه د ډېرو کلونو راسې د تعلیم په شعبه کې کار کوي او زمونږ د ابتدا نه دا زمونږ مطالبه ده د حکومت پاکستان نه چې تاسو مخلوط نظام تعلیم چې دا ختم کړئ او انډیپینډنٹ ادارې چې دا جوړې کړئ چې د مثلا دغه دپاره د طالب علمانو دپاره د هلکانو دپاره ځان له ادارې او د زنانو دپاره ځان له ادارې خو بهرحال موږ چونکې په دې سیسټم کې اوسیږو نو دې سره سره موږ په مختلفو حالاتو کې مختلفو وختونو کې چې کوم زمونږ خویندې بچیانې دي هغې ته موږ د پردې په حواله د الله تعالی نه د یارې په حواله لټریچر رسولی دی سکولونو ته هم رسولی دی کالجونو ته هم رسولی دی د دې سره سره نور اسلامي تنظیمونه هم په دې کې کار کوي نو لہذا تعلیم خو ډېر اهم دی د وخت ضرورت دی موږ ته ډاکټرانې په کار دي زنانه موږ ته استادانې زنانه په کار دي موږ ته په هر فیلډ کې زنانه په کار دي خو لہذا بنیادي مثلا په یونیورسټو کې په کالجونو کې د جینکو یوازې تعلیم کېدی شي څه ګرانه نه ده صرف د هغې دپاره ځان له سټاف ضرورت دی پام په دغه ادارو کې په دغه کالجونو کې لکه بر خپلو ادارو کې دن نم داسې کېدی شي چې بالکل دا ډېر اسانه ده او د هغې دپاره مختلفې لارې جوړېدی شي د هغې د آمد او د هغې د تګ لارې چې دي هغه جدا کېدی شي او ورسره چې کوم د هغې دغه دي ټیچران دي نو هغه دغه کېدی شي لکه فیمیل ټیچران یې هغې کې اپاینټمنټ کېدی شي فیمیل پروفیسرانی اپاینټمنټ کېدی شي خط داره چې کوم ځای کې مخلوط معاشري او ورو مغرب ګوره د دې نه وځي مغرب هغې دغه کړل ده چې مخلوط معاشره چې دا زموږ لپاره تباهي سبب دی نو لہذا په دنیا کې او خصوصا په اسلام کې 3 شعبې داسې دي چې دې ته ډېر په ښه نظر ګوري لکه علما کرام شو هغه هم اساتذه کرام دي دویم پکې اساتذه کرام شو او دریم ډاکټرز چې دي ګوره د ډاکټر نه هېڅ قسمه پرده نه کېږي فیمیل هم هغې ته ورځي میل هم ورځي مونږ ځکه غواړو چې فیمیل ډاکټرانې چې دي په کار دي لہذا دا 3 شعبې داسې دي اهمې شعبې دي چې په دې کې یو سړی مخلص نه و دغه شعبه یې بدنامېږي یو کس چا نه تپوس کړی چې یاره یو کس پلانکي ځای کې غلا کړې و ګیرې هم پرېښې وه نو هغه کس ورته جواب ورکړو چې نه د دې مطلب دا نه دی
د غل د ګیرې په شکل کې ورغلی و. ګیرې ته ګناه نشته خو د غل ګیره پرېښې وه. د غل ګیره پرېښې وه نو غلا یې کړې وه. ګیرې ته ګناه نشته، مطلب دا نه دی. خو غل چې دغه ګیره پرېښوده او دغه په تناظر کې غلا وکړه. نو معلمي چې دا ډېره غټه اهمه پیشه ده. او تنظیم اساتذه تاسو ګورئ تکریم اساتذه باندې تنظیم اساتذه څومره زور ورکوي د استادانو په عزت باندې، او په هر وخت کې چې کوم ځای کې استاد ته مسله راځي نو تنظیم اساتذه دغې صدر صاحب موږ تاسو له تکلیف ځکه درکو په دې موضوع باندې ډېره زیاته اهم هم ځکه وګڼله چې تنظیم اساتذه د دې خبرې دعوه کوي چې موږ شوبې خواتین هم فعال او موږ د استادانو د تربیت او د هغې د کردار سازۍ دپاره کار کوو. نو زه ستاسو نه صرف دا خبر غوښتل غواړم چې یاره تاسو ماته د دې وضاحت وکړئ چې تاسو ته اوسه پورې څومره کار په دې کې وکړو چې یاره خلک دغه اسلامي طرف ته او دغه د معلمۍ کردار چې کوم دی نو هغه صحیح د اسلامي اصولو باندې روان کي. دومره تاسو څه کار کړی دی او د شوبې خواتین په تناظر کې راته هم وایي چې هغه څومره فعال. جی اصل کې مشکل خو زموږ په دغه علاقو کې دا دی چې دغه زنانه هغه شن هغې ته دغه نشي کېدی اپروچ. خو بهرحال موږ د خپل دغه کې دننه د هغې د خاوندانو په زیره باندې او د هغې د وروڼو په زیره د هغې د پلارانو په زیره هغې ته اپروچ کوو، هغې ته لټریچر ورکوو، هغې ته د اسلام دایره کې دننه د تعلیم د اصول او ورسره د اسلام دایره کې دننه د تعلیم د عام کولو هغې ته موږ دعوت ورکوو. بل زموږ دعوت خو عام دی، موږ ټول اساتذې کرامو ته وایو چې راشئ لږه تنظیمي اساتذه د هغې کې ته راشئ وګورئ دننه زموږ لټریچر وګورئ، موږ دننه لږ پړاو کوي، موږ وګورئ چې موږ څنګه کار کوو. لهذا په خپل ځای تاسو مخکې خبره وکړه. ګوره اصل مسله په تعلیم کې بنیادي طور د مخلوط نظام تعلیم ده چې د خواتینو لپاره به ځانله ادارې وي او د نارینهو لپاره به ځانله ادارې وي. یو خبره خو دا وه او که فرض کا بعضې خواتین د نارینهو په ادارو کې سبق ویلی نو د هغې لپاره به پراپر میکانیزم وي، پراپر به طریقې کار وي. زموږ سره دا په طریقې کار شته، موږ خلکو ته ښودی شو. امپلیمنټیشن د حکومت کار دی چې دا امپلیمنټ کړي. خو بهرحال موږ سره داسې پروګرام شته چې موږ په دې شتو ادارو کې موږ خلکو ته طریقې کار ښودی شو چې په دې طریقه باندې تاسو په دې کې کار وکړئ او هم په دغه اداره کې تاسو میل او فیمیل جدا کولی شئ، د هغې لارې جدا کولی شئ، د فیمیل لپاره ځانله او د میل لپاره ځانله اپوینټمنټ خلک کولی شئ. نو لهذا تاسو په دې کې دا په یونیورسټو کې ډېر په اسانه کېږي، په کالجونو کې ډېر په اسانه کېږي، په سکولونو کې دا خبره ګرانه ده. نو لهذا زموږ د اولنۍ ورځې نه دا لکه مثلا زه به عرض کوم چې په دیر بالا کې چې څومره د میل سکولونه دي فرض کا نو دومره د فیمیل شته او حکومت دعوه کوي چې موږ فیمیل ته تعلیم ورکوو. نو په کار دی چې څومره د میل په یو کلي کې د میل سکول دی نو هلته د فیمیل سکول پکارو که نه پکارو چې په سکول کې په یو کلي کې فرض که د میل هایر سیکنډري دی نو هلته د فیمیل هایر سیکنډري پکارو، فرض که میډل دی نو میډل پکارو د فیمیل. نو لهذا دا خو نشته. اولنۍ تجویز خو زه اساتذه کرامو ته ورکوم، هغه دا ورکوم چې چونکې په دې حالاتو کې خو مشکل ده. نو لهذا چې کوم ځای کې کو ایجوکیشن دی نو زه هغې ته ټولو ته درخواست کوم چې سوره نور او سوره نساء دا بار د هغې تلاوت کوي. بار تلاوت مقصد چې دا په ترجمه بار ګوري، بار ګوري ګوره چې کوم ځای کې دوه کسان دي لکه یو میل او یو فیمیل دی نو هلته به شیطان خامخا دریم کس هغه شیطان دی. نو لهذا زما مقصد دا چې هغې چې شیطاني حرکات دي د هغې نه مکمل ځان وساتي. بل دا چې زنانه چې دی موږ همیشه د زنانه ته د ښځې په نظر کتلي دي. مشکل دا دی زنانه ته مور هم زنانه ده، خور هم زنانه ده، لور هم زنانه ده، خواښې هم زنانه ده. نو هغه ته خو بعضې دا فرض کا ګوره دا خو یو مشهوره خبره ده چې یو وخت به داسې د الله رسول ویلي چې یو وخت به داسې راشي چې صنعا نه به زنانه روان شي او مدینې ته به راشي کالي به پې امباري او ښه به ښایسته وي خو څوک به ورته په لار کې هېڅ قسمت څه هغې ته به تکلیف نه وي. نو هم دغه شان وشوه د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې چې زنانه راله او تپوس ته کوم ځای صنعا نه رالم هغې قشن زیور هغه قشن ښایسته. نو ښه چې په لار راتلې نو څه پوزیشن دی چې په لار راتلم چې کوم رانه که شرعن نو غوره ته د مور په نظر کاته، چې کوم مې همزولي نو غوره ته د خور په نظر کاته، او چې کوم رانه مشران غوره ته د لور په نظر کاته. که فرض که مونږ خپله لور خپل مور خپله خور اسره کړه ټیک شو نو انشاءالله بیا به دا معاملات چې دي دا به په معاشره کې نه راځي. هذا بای چایس چې کوم خلک دی دغه ته فیلډ ته راځي استاذۍ ته نو لهذا هغه خلک دی او د ایک نمبر د هغو سرویشن پکار دی. بل دا پکار ده پخوا نه به دا دا خبره چې د سړي ټوله بایوډیټا به یې اخیسته، ټوله بایوډیټا چې د والد څه دا کردار به کو، دغه د والدینو، دغه د معاشرې، دغه د خاندان دا ټول به کاته چې او عقیده د دې لپاره فټ دی که فټ نه دی. نو لهذا هغه کس چې دی هغه په دغه کې سلیکټ کوو خصوصا په فوج کې خصوصا په استاذۍ کې. نو لهذا زموږ مشکل دا دی چې دلته خو ټوټلي لکه نور هم فیلډونه شته ماشاءالله ډېر فیلډونه دي یوازې استاذي نه ده. نو پکار ده چې دې تناظر ته وګوري چې یو کس داسې وي چې هغه د استاذۍ لپاره فټ وي
ذهني تور پیټي عملاً پیټي نو پکار د چې بیا ټیچرشپ تراشي استادي تراشي او هغه په دغه تناظر کې بیا دلته خپل کردار ادا کړي. بل استاد چې کوم دی نو دا د مور او پلار حیثیت لري نو دا کتلم ضروری دی چې دا پلار واقعي جوړېدی شي که نه شي جوړېدی او د پردې په لحاظ باندې زه په دې موقع باندې بلا دغه لکه د دغه نارس نه براتر زه یم چې ټول خلک خصوصا خواتین هغې ته زه درخواست کوم چې د مولانا مودودي رحمت الله کتاب پرده دا مطالعه کوي. استادانو ته درخواست کوم خپلو شاګردانو ته درخواست کوم چې پرده کتاب د مولانا مودودي رحمت الله علیه تاسو مطالعه کوي. امید لرم انشاءالله چې د دې په وجه باندې به ډېر زیات بدلون چې دی په دې معاشره کې راشي. بله خبره دا ده چې په مخلوط محفلونو باندې همیشه دپاره دغه چې دی قرآن او همیشه دپاره حدیث دې باندې رد کړی دی نو لهذا مخلوط محفلونو نه ځان وساتئ. کوشش دا کوئ چې کوم ځای کې میل فیمیل مخلوطي نو هلته د ورتلو کوشش مه کوئ. تاسو د والدینو په نوم باندې هم څه پیغام لرئ که نه؟ په دې کې خو ګوره بنیادي طور والدین چې دي زیات تر د ماشومانو وخت د والدینو سره دی خو والدین زموږ علمیه دا ده چې والدین هغه کردار نه ادا کوي کوم چې هغه د خپل بچي دپاره ادا کول پکار دي. لهذا ماشومان د دې سره زر دي ټیک شو جي وسره زر دي والدین څنګه ږدي مور چې دا خپل سره کم ځای کې ږدي څنګه ږدي هغې په خپله په دې باندې سوچ وکړي. لهذا زما درخواست والدینو ته دا دی چې دوه کارونه وکړي. یو دا چې دا ماشومان د ځان سره فرینډ کوي د ځان سره دوستان کوي د هغې موبایل یې چک کوي د هغې چې کوم د هغې واټسپ دی هغه چک کوي د هغې ټوټل دا چک کوي ورسره زیات کوشش دا وکړي چې هغې دې د اپروچ د هغې کم شي موبایل ته اپروچ کم شي او تعلیم او کتاب سره د هغې شوق پیدا شي. یو خبره دویم دا چې په میاشت کې خو یو ځل سوال درته کوم په میاشت کې یو ځل د سکول ته خو ورځئ که نه که فرض که دا ماشوم ورکوټی دی او که دا د 18 سال دی او که د 15 سال دی خو لهذا د ده سره دوستانه وکړه دی ورکوټي ماشوم سم والدینو ته مې پیغام دی جي د ده خیر خبره له ورځه سي سکول کې معلومات وکړه په سکول کې وله یو 10 روپۍ ورکړه بار به یې نه ورکړي نو سکول ته ورشه د هغې په بهانه وایي بچی راغلی وم دا په مه محسوسوه چې زه ستا په کتو راغلی وم د خپلو ماشومانو خیر خبره لئ چې دا چېرته دي سکول ته تللی که نه تللی آیا په پړهایي کې شریک دی که نه شریک چې کم از کم والدین دا کار کوي او دوی سکولونو ته ورځي. زمونږ په مقابله کې خلک چې دی په اعتراض وچتوي چې یاره پبلک سکولونه چې دي هغه ډېر ښه دي خو د هغې وجه دا ده چې د هغې ټول دغه چې دی هغه د والدینو سره ټچ دی. که موږ ما په خپله چې والدینو ته ټلیفونونه کړي دي چې یاره ستا ماشوم د دومره د میاشت نه راځي د 2 میاشتو نه راځي ولې نه راځي خیر دی او بس یاره به در به شي خیر دی او بس بیا دغه شان کال هم تېر شي او والدین چې دی هغه شان ریسپانس نه کوي. نو لهذا درخواست مې دا دی والدین ته هغو ډېره ذمهواري ده په نسبت د استاذ په نسبت د دې نورو ذمهدارانو د والدینو ډېره ذمهواري ده. خالي سره چې کوم دغه چې دي چې هغه په هاسټلو کې اوسېږي ماشومان د هغې خیر خبره اخیستوی چې د په کمرې کې څوک اوسېږي د دې ملګري څوک دي د کم ځای دي. ماشوم د شپې راشي ناوخته په 12 بجې په 11 بجې په 10 بجې راشي خپلې کوټې ته لاړ شي پرېوځي والد صاحب او والده صاحب ته دا تپوس نه کوي بچې ته چېرته تللی وې تا څه کول د چا سره تللی وې ټوکي نه قاریږي ورته نه او چې والد دغه خپل بچي ته قار شي نو دا دغه دپاره لکه ته چې ورله غوړي ورکړي لکه ته چې بوټي ته د تږی شوی او ته ورته اوبه واچوې. صدر صاحب د خپل قیمتي وخت راکولو ډیره زیاته شکریا. ستاسو ټیم ډیر قیمتي دی خو دا موضوع داسې وه چې په دې باندې موږ ضروري ګڼله ځکه چې نن سبا دغه برننګ ایشو روانه ده په سوشل میډیا باندې تاسو به هم ګورئ ډیر زیات خلک پریشانه دي د خپلو بچو په دپاره چې یاره څه به کېږي دا معاشرې نه به څه جوړېږي. قدرمندو کتونکو تاسو هم د صدر صاحب دغه تجربو نه خبر شوئ. انشاءالله تعالی زما امید دی چې موږ ټول به په دغه خبرو باندې عمل کوو او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې د الله پاک نه یره او تقوا پیدا کول په ځان ډیر زیات ضروري دي او په خپلو بچو باندې خیال ساتل پکار دي. د بل پروګرامه پورې په لوی الله هم سپارم. د خدای پامان.